رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم والذين هم للزكاة فاعلون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زمون د نننۍ نشست شرکا چې د دې یو اهمیت ته وښیم هغه دا دی من یرید الله به خیرا خدای پاک چې د چا سره د خیر اراده کړې ده نو یفقهه فی الدین هغه د دین پوهه ورکړي داسې محسوسېږي چې ستاسو ټولو سره سره زمانه الله د خیر اراده کړې په دې به د خدای شکر ادا او بل د دې نه پس چې څه کول دي وایي چې من یرید الله به خیرا چا سره چې خدای د خیر اراده وکړي که نه نو هغه باندې د عمل دروازے کولاو کی یفتح علیہ ابواب العمل فتح له ابواب العمل خدای پاک د عمل دروازه پاغه کولاو کی په دې کرایټیریا بزان پورا خېجو چې دلته موږ سواخرم پای به عمل کوو دا د خیر یو نښه ده یو سړی یو خبره واورېده په هغې عمل شروع کو دې سړي سره الله غالبا د خیر اراده کړې ده او دا دویم ټکی بیا ډېر مزیدار دی واغلق عنه ابواب الجدل او د پرزولو او د جدل او د جګړو دروازې به بند کړي سړی چې خبره زده کړي نو د هغې دوه اسپیکټس او دوه پاسیبلیټیز کېدی شي یو دا چې هغه به په دې عمل کوي او دویم دا چې هغه به په دې باندې خپل ملګري تنګوي چې مړه ته نه پوهېږي او زه راته خبره خیمه او څنګه دی نو پلانی مې پړ کړو او داسې مې پړ کړو چې اړو د سره بیا یې خبرې نه شوې کولی دې ته جدل وایي په بعضو خلکو کې د جدل کوالټي د جدل صفتي او د هغه نه ټول ملګري تنګي نو هغه نور خلک وایي راځئ تنګو یې نو دی یې تنګوي او هغه ښه تنګېږي نو ذهن بر دې وخت نه صفا کو چې موږ کومې خبرې اورو دا زموږ درې نشسته دي نو زموږ ټول کنسنټریشن او توجه به په ابواب العمل نه په ابواب الجدل عمل او جدل دا دواړه اپوزیټ څیزونه دي یو بله خبره دا چې دا موږ ولیکو هر مجلس ته چې زه ذهن ستا په ذهن کې درې ټکي پکار دي د هغې جواب نمبر 1 وټ نمبر 2 وای نمبر 3 هاو هلکه څه پروګرام دی بره وټ درس قرآن دی په صلات په مانځه باندې دی نو د وټ جواب میلاو شو نو ورپسې دی وای د دې څه ضرورت دی خبر نه یم خو وایي چې الصلات عماد الدین د دین ستن چې دا مونځ دی چې ستن نه نو بیا عمارت نه ټینګېږي راته وایي نو دی وجه نه وای جواب دا دی چې الصلات عماد الدین دی نو دی وجه نه زموږ ایډمنسټریشن او زموږ مشرانو دا ډیسایډ کړه چې موږ په صلات باندې باس کوو نو بیا ورپسې وایي هاو یاره وایي موږ پروګرام په داسې ځای کې کوو چې هلته کنسنټریشن وي د خلقو توجه وي او مقرر به داسې خبرې کوي چې زموږ په سمجھ کې راځي مقرر له پکار دی مدرس له پکار دی چا په دې خبرې چې زموږ د دې نشست که 100 نمبر وي په دې کې 7 نمبر د هغې الفاظو دي چې کوم موږ استعمالوو د نش برابر دي
باقی 93% نمبر د هغې جسټر د هغې ټون د هغه اپس اینډ ډاون زیرو بم د هغې دي چې په هغې د سامع توجه مقرر دی د مقرر توجه سامع دی نو موږ له به داسې الفاظ استعمالول غواړو چې هغې ته زموږ توجه ځي لکه مثال په طور باندې نن سبا زموږ سره به داسې سړی نه چې هغه په جیب کې موبایل نه او سمارټ موبایل نه دا سمارټ موبایل موږ په درې طریقه باندې تباه کوي او موږ له فایده هم راکوي د دې څلور مقصدونه دي نمبر 1 کمیونیکیشن چې شاغستان صاحب ډاکټر صاحب ته ووایي چېرې موږ 3 ورځې درس کوو هغه ورسره کمیونیکیټ کړي چې او زه به راشم دس از کمیونیکیشن دا ضروري دی دویم دی انفارمیشن دا په دې موبایل کې دي چې ته آن کې چېرې نن به باران یې کو به نه موسم به څنګه وي مشتاق صاحب پلوټیلا ورسېده که نه خیر دی که نه ټرمپ څه چلو کو حماس څه جواب ورکړو دې ته انفارمیشن وایي نو دا د دې لپاره ضروري دی دریم دی ایجوکیشن چې په یو خبره ته نه پوهېږې نو ویلی که ګوګل نه تپوس وکړه یا د اے آی نه تپوس وکړه هغه به راته جواب درکړي دې ته ایجوکیشن وایي او څلورم نمبر دی ریفریشمنټ چې د دې ته کار ووایي او بغیر د دې نه ته بیا بور کېږي دا را دې تباهي ده دې وجې نه وایي چې د نوجوانانو 90% خلق چې دي هغه 90% ټایم آنلاین دي د شپې هم آنلاین دی د ورځې هم آنلاین دي دا خلق د تباهۍ په کناره باندې دی دا ولې دې سره چې دا کوم موبایل دی دا دی ایکټیو ساتي نو دې د یو څو څیزونو نه تباه شو نمبر 1 ډیپرایویشن اف سوشل ډیپرایویشن نو سره مور خبرې کولی شي او نو سره په کلاس کې رور خبرې کولی شي په کامن روم کې دی هغې ته ګوري که د کلینیک ته مریض راوستی نو هلته هم چې بار ناست نو هلته هم به هغې ته ګوري او که فرض کا ډوډۍ خوري نو ما هغې ته ګوري نو سوشلی فولي ډیپرایو وي که دا سړی د غټ سړي زوی نو دی بیا په خپل موټر کې ځي نو اکثر دی په لیفټ کې راکوز شي په دروازه کې ورته ګاډۍ ولاړې هغې ته وخیږي او بیا خپل کلاس یا سکول ته لاړ شي واپس بیا کور ته راشي دی صرف کور پیژني او بار پیژني دی د سوسایټۍ نه کټي د بس په سټینډ دی انتظار نه کوي چې د خلکو نه خبر شي د ټیکټ ته اخیستو دپاره دی په لینډ کې نه ودرېږي چې د خلکو نه خبر شي اجرې او جومات ته نه ځي چې د خلکو نه خبر شي نو بس یو لوښی دی لویږي نو هی از سوشلی ډیپرایوډ سوشل کنټیکټ د دې سړي بالکل نشته کو چا وي چې پلانې پیژني وي چې هلکه زه خو یې نه پیژنم دویم نمبر نقصان چې د ته رسي هغه دا دی سلیپ ډیپرایویشن د خوب بې خوبه شي ځکه چې کم گاډی ته د کور نه سټارټ کړي نو په 20 کې را روانې ځکه چې سلو راځي د کور نه راوځي ستاسو کوڅه ده چې کله بیا د تورسک دی روډ ته شي نو بیا هم دا ډېر زیات کولاو روډ نه دی نو بیا 40 پورې زیاده سے زیاده سپیډ ته کې خو چې ته بیا موټر وې ته شي نو بیا ته 120 ته 100 ته رسې 120 نه د 100 نه چې ته کم په کته راځي نو پوره وخت بالي نو څنګه چې ستا دا سپیډ د موټر دی داسې ستا د برین ایکټیویټیز دي نو برین ستا چې کله ته موبایل ګورې په هغې باندې دغه ګورې نو هغه ستا برین چې دی په 120 کې رواني ادې چې اوده کېږي نو دا به په 1020 کې پکاري ان د 120 نه 1020 ته چې دا راکوزېږي نو اټ ویل ټیک ټایم غالبا د شپې 12 بجو پورې تا موبایل کتو 2 بجو پورې بس تا برین راځي سلیپ ته جو 2 بجې وي جو په 4 بجې به بانګ وي جو ستا به رسار مونځ هم قضا شي او کلاس ته به هم لیټ لاړ شي که ته استاد یې نو په پړهایۍ کې به شرمنده یې که ته شاګرد یې نو په اسمبلی کې به شرمنده یې ځکه چې تا خو بېګا ټوله شپه موبایل کتو دې ته وایي سلیپ ډیپرایویشن او څومره خلق چې لیونی شوی دی نو دا ځکه لیونی شوي چې خوب نه کوي د دې وجې نه ډاکټران هغوی له د خوب دوایي ورکوي ګولۍ چې څومره یې د خوب وي چې کله لیونی ودی نو ټول خلک خوشحاله وي ځکه خیر یې بېګا خوب کړی نو لیوني خو ټوله شپه بېګا کوه که فرض که ده پې ګیمز وکتل نو بیا به دی د ګیم د برکته لیونی نو دا سلیپ نمبر 1 سوشل ډیپرایویشن
نمبر 2 سلیپ ډیپرایویشن، نمبر 3 اټینشن فریګمنټیشن. دی په خبره ته توجه نشي ورکولی، ته خبره کوې د ده فکر بل خازي. نو اکثر دی داسې نه توتله راپرېږدي چې ته وایي دا دی څه وایي، هغه یو ځای کې مرګ شوی و نو روغه پکې کوله. په MLS کې خلک ناست نو هغوی هغه د روغې خبرې کوي، سیریس خبرې دي. نو یو سړي برګې ته وکتل، کچه کوټه وه. وی ګوره په روز کال چې موږ راغلي وو نو په دغې پورې کې درشل کې چې د توتکر کو جاله ور نو څه کالي بیا جوړه کړې ده. نو هغې وس زه دته څه وایم او دې څه وایي، دې ته وایي اټینشن فریګمنټیشن. دا سړی چې دی د اټینشن چې دی توجه چې ده په فریګمنټس کې تقسیم ده. او څلورم نمبر نقصان د دې دی موبایل ایډکشن. دی داسې لکه څنګه چې نسواري په نسوارو پسې خپئ، داسې کله نیټ نه وي نو دی بیا پریشانې وي، مړه دا څه ژوند دی نیټ نشته. دا څلور نقصانونه دې سړي ته د دې موبایل د لاسه میلاویږي. د دې نقصانونو نه د ځان بچ کولو دپاره دله څه پکار دي؟ نمبر 1 چې دی نو هغه وایي قد افلح المؤمنون، مؤمنانو کو ځان د دې ګن نه خلاصوئ نو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، منځونو له به زور ورکوئ. وی کم خلق چې مونځ کوي نو مونځ څه چل کوي؟ دا تا کې ریګولریټي پیدا کوي. نو هغه موږ به ویلو که چې بکس آر مای فرینډز، تاسو سره چې څومره په کورس کې کتابونه دي دے آر یور فرینډز ان آی ریټین مای فرینډز. ولې ریګولریټي از مای ټانک. ریګولریټي چې پتا کې باقاعدګي نو یو ویل بی ایبل ټو ریټین یور فرینډ. دا ستاره بکس چې دي دا به ستا سره ریټین شي، د دې دا پیغام به ستا په مزغو کې کینی او لږې ورځې پس په امتحان راشي او ته به ریپرزینټ کې او ته به انشاءالله چې سکسیس حاصل کې، بیکاز یو آر ریګولر ان یور لایف. د انسان په کمزورو کې څلور کمزورۍ وی، خدای پاک څلور فرایض راولېږل. نمبر 1 لیبرلیزم، چې څه وخت مې خوښوي هغه وخت به کور ته راځم. که مور پلار را پسې ور بند کړی نو زه په دیوال له واوړم. او که پاسټر کې شاغستان صاحب ویلي چې د شپې به بار ته نه وځئ، چې درس کې زه به راوځم ځکه چې د اسټل د کانې نه زه تنګ شوی یم او دغه ځای کې تیکې پخېږي، زه به تیکې راوړم، خو چا تال مه وایه، زه بیا په دې لارو خېږم. نه غریب ما ته کیمرې لګولي چې بیګا چا ټوپ والی په دې لار. بیکاز آی ایم نټ ریګولر. ریګولریټي دې ته وایي چې ته به د خاص ټایم ټیبل پابند دی. د چې کوم خلک د ټایم ټیبل نه پاین دی آر لیبرل. او د لیبرلیټي د علاج دپاره الله تعالی په دې مونځ فرض کړی دی چې دا د ماښام مونځ لا شوی نه او ګړی ته ګوري وایي د ماسخوتن د مانځه ټایم دی. وایي دا ته ولې دوره په تمه یې؟ وایي د کومو خلقو چې ایمان یې د هغو به مینه او چې د چا سره ستا مینه نو هغې